تویدن نه پس ته رخصتي چې کله نوي شوی او هلک وفات شي نو د ښځې عدت شته که نشته. ښځه که مدخول بغاهي که رخصتي شوي وي او که نوي شوي او نکاح یې شوي وي په دې دوران کې که هلک وفات شي نو دا ښځه به خپل عدت 4 میاشتې 10 ورځې تېري دا په دې باندې لازمه ده. عدالت چې کله د خلع فیصله کوي یک طرفه دا شرعاً څنګه ده؟ عدالت به اول فیصله نه کوي، اول به سړي ته مطالبه کوي، بیا به ښځې ته مطالبه کوي چې ته خله د څه وجوه په بنا باندې غواړي. اول به د دې تنازع ختموي، چې تنازع ختمه نه که بیا به هم ښځې ته زاري منت کوي چې یاره ته خپل کور د خپل خاوند سره تیر که. که هغه بیا هم وخت نه تېري، هغه وایي چې یاره دا سړی ما له وخت نه راکوي، زما نفقه زما چې کوم ضرورت دی هغه نه کوي، نو بیا به سړی په دې مجبوري چې بیا اوس وله خلع ورکه. خلع کې دا وي چې ښځه څه چیزونه خاوند ته پرېږدي او ځان ته خلاصوي. او که بیا سړی د هغه کې غلا وي، تاریخونو عدالت ته نه راځي، نو قاضي یک طرفه فیصله کولی شي. هغه قاضي چې کم عادل وي او سړی فیصلې ته نه کیني، نو بیا قاضي هغه ښځې له لیکل کولی شي او هغې له خلع اجازت ورکولی شي او ښځه بیا بل ځای کې د عدت نه پس نکاح کولی شي، دا ورته اجازه شته. نکاح شغار او نکاح بدل څه حکم دی؟ نکاح شغار دی ته ویلې کېږي. په روایت کې راځي عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د نکاح شغار نه منې کړې ده. ابا داسې وه چې یو سړی به راپاڅېد او بل ته بیا وی چې زه تا له خپله لور در کوم، ته ما له خپله لور راکه. حق مهر به نه مقرر کولو، بس د دې جینۍ حق مهر په بدل کې زما لور شوه او ستا د لور په حق مهر په بدل کې زما لور شو، نو یو بل له به هغه حق مهر جوړ کړو، نو دا ناروا ده. خو ها که اوس په دې وخت کې څوک داسې وکړي چې بدل نکاح وکړي، مطلب یو کور نه هغه هم جینۍ کړي چې چا نه کړي دی ورله بله جینۍ ورکړي، مطلب دواړه یو بل له خویندې ورکړي، نو هغې کې که د هر یو بیل بیل حق مهر مقرر شي نو دا ټیک ته دا جایز ده. خو که یو بل حق مهر نه مقرروي او هغه صرف ولا ورکي او حق مهر پکې نه مقرر شوی، نو دین رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم منې کړی ده، دا ناروا ده. پس د سکول کتابونه ما وکته، هغې کې آیت کریمه وي او احادیث وي، د دې د خرڅولو څه حکم دی. دا مه خرڅوئ. موږ په خپل هم کتلی دي اکثر ټرکونو کې دا خلک وروړي یا په کارخانو کې د ټیشو پیپرو کې استعمالي، دا خو دې وایي چې ریسایکل کوو، او هغه خلک زه ګتم ترې نه جوړوي، صحیح خبره ده، زه که دی وړیم خو نه کوي داسې، خو بیا هم دی په ځمکه باندې لاندې لوغړوي، بره پې کسان ولاړي، هغه بوجۍ په لتو د ټرکونو رالره کوي. نو دا نه دي خرڅول پکار. خپل ماشومان خپل ټول کور والا په دې باندې پوه کوي. او بعضې کسان د دې باره کې ښه تحقیق دا کوي چې دا دفن کې خسته پیک را پیک کی او یو ځایونو کې داسې ځای کې دفن کې غرونه وي یا نور ځایونه چې هلته څوک نشي تللی، نو دا صورت ته دې ټیک دی. بدوح څه مطلب دی؟ دا بدوح نوم یو مبهم دی، دې څه مطلب لا چاته پته نه لګي چې دا کم دی. بعضې علماو پې دا فتوا هم ورکړی چې دا الله نوم دی، خو د دې څه پته نه لګي، خلک بس بدوح دا کوي خو څه پته یې نشته دی. دا اکثر د عاملان په تعویضونو کې لیکي. په مونځ کې چې کله وخاندې د دې سره اودس ماتېږي که نه ماتېږي. ګوره آدابو لحاظ کوئ، الله ته ودرېږي نو د دې بیا ډېر زیات ادب کوي. یو سړی کله عام مشر ته ودرېږي نو څومره تادیبن ودرېږي، څومره ادب سره ودرېږي، خو چې الله ته ودرېږي نو دا خنداګانې هر څه پرېږده، عجز ځان کې راوله. که صرف د انسان غاښونه ښکاره شي نو په دې دوران کې د دې سړي اودس نه ماتېږي، مونځ هم نه ماتېږي. او دویم صورت دا دی که خندا سره د ده اواز دومره رووتو چې صرف ده واورېدو نو مونځ یې مات شو، دوباره به مونځ وتړي. او دریم صورت دا دی که د انسان دومره تیز وخاندل ده سره بل کس ولاړ دی، هغه پې پوه شو چې ده وخاندل اواز یې ورغو، نو مونځ یې مات شو، اودس یې مات شو، دوباره به اودس کوي، بیا به مونځ کوي. کور جوړولو په وخت کې والد صاحب نه مې قرض اخیستی و، هغه وفات شوی دی، نو دې پیسو سره څه وکړو؟ دا ستا د والد صاحب میراث دی، نو دا په هغه میراث کې ورسره شامل که چې څومره رونه خویندې مور دې څومره ژوندي د ټولو په دې کې برابر حصه ده. په مونځ کې که یو سړی راپروزي بېهوشي پې راشي نو د ده اوچتولو څه حکم دی؟
که یو سړی کله مونځ کوي او یا په بیهوشي راشي څه مرض د وجې نه راپروزي نو چې کم نږدې ملګری ورسره ولاړ دی پکار دا دی چې هغه مونځ مات کړي او دا سړی یو طرف ته کړي او بیا راشي مونځ کې د شامل شي چې کم رکعات د نه تللی دی هغه رکعات یې راوګرځوي او که دا سړی کله مرګ په حالت کې ایمرجنسي ورته شي نو خیر ده ډاکټر له هم بوتلی شي بیا راشه دوباره هغه مونځ وکړه. د جی پی فنډ څه حکم دی او چې په دې باندې کم انټرسټ راځي د دې څه حکم دی. کورې په یو دریو خبرو ځان پوه کړئ. یو خبره خدا ده کله یو کمپنی سړی په دې باندې مجبوره کی او هغه ته وایي چې یاره کړه دې ښه وي او که به دې ستا د تنخوا نه به دا جی پی فنډ کټ کیږي او په دې که بعد کې تا ته د ریټایرمنټ نه پس تا یا څه دا پیسې میلاویږي دا به تاله درکوو خو که ستا ډه ښه وي او که به دې دا به تا نه مونږ کټ کوو نو دا د مجبورۍ حالت دی دې باندې چې کمې پیسې هم راځي که اضافي پیسې هم د هم د دپاره ټیک دي. دویم صورت دا دی کمپني ته اختیار ورکړي هلکه که ته جی پی فنډ کې پیسې که ته ورته وایې تا نه به کټ کوي او که نه وی نه به کټ کوي او که دې سړي درخواست ورکړو چې یاره بس ما نه کټ کوئ اخره کې به په انټرسټ راکوي نو د ده دا پیسې اخیستل دا چې کمې اضافي دي دا حرامې دي خپلې پیسې ترې اوچتولی شي چې څومره ده جمع کړي دي ځکه چې دی اوس په دې سود باندې رضا دی په رضا باندې ځان ورته وي او بعضې کمپني داسې وي هغې ورته وی چې یاره خامخا به دا پیسې جمع کې دومره به جمع کې ستا تنخوا نه به دومره کټ کېږي که اضافي ته نورې جمع کول غواړې په هغې به تا ته نور انټرسټ راځي نور به پې سود راځي نو کم که دا مجبورن دی جمع کوي هغه مجبورۍ والا پیسې ټیک دي خو چې کمې دا اضافي پې د نورې جمع کړي نو دا حرام دي دا نشي اخیستی. رضایي خور لور سره نکاح کول زما ښځې زما د روندار پیس کلی دي نو د هغې لور زما زوی دپاره په نکاح کې دا حرامه ده دا ستا داسې شوه چې لکه رضایي خور او رضایي د خور لور نو چې څنګه حقیقي خورزه حرامه داسې رضایي هم حرامه ده نو د دې نکاح یو بل سره نه کېږي دا حرام ده. سفر کې روژه ایښودل سفر کې روژه اختیاري ده که یو سړی په سفر کې روژه نیوی شي نو بهتره خبره ده او که سفر کې روژه نشي نیوی نو نه دې نیسي خبره پې نشته دی وروسته بیا قضا راوړي. زنانه ماشوم له پی ورکوي په دې سره اودس ماتیږي نه دې سره اودس نه ماتیږي چې پی کله ماشوم له ورکوي. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین من الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على خیر البریة محمد وآله واصحابه اجمعین. الله العالمین ایمانم نصیب کړي. الله څومره ګناهونه رانه شوي دي په نیک اجرونو راته بدل وګرځي. الله د هر قسم آفتونو مصیبتونو پریشانیو نه مو ساتي. یا الله قدرتي آفاتو نه مو ساتي.